بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اے حضور کله چې تا وویني دا کافران دا مشرکان ان یتخذونک الا خضوا دی تا پورې ټوکې کوي هذا الذي وی دا آغا کس دی یذکر آلهتکم چې بد ګڼي خدایان ستاسو وهم بذکر الرحمن هم کافرون حالانکه دی په خپله د الله نه انکار کوونکي دي خلق الانسان من عجل انسان پیدا دی د تلوارې نه سأریکم آیاتی زرد چې زه به ورته خپلې نښې ښکاره کم د عذاب فلا تستعجلون پس تلوار دې نه کوي ویقولون متى هذا الوعد دی وی کله به واده د عذابونو ان کنتم صادقین اوسې پوره که رښتونی لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار کچری ویني دا کسان چې کافران شوي دي هغه وخت چې نه بشي اړولې د خپلو مخونو نه اور ولا عن ظهورهم او نه د شاګانو نه ولا هم ينصرون او نه به څوک مدد وکړي بل تأتيهم بغتة بلکې را بشي په دې باندې عذاب ناڅاپه فتبهتهم حق حیران به کي فلا يستطيعون ردها بیا بد دي اس قسم اختیار او طاقت نی چې واپس کی ولا هم ينظرون او نبوت مهلت ملوشي ولقد استهزئ برسل من قبلك حضور ستانه مخکې هم د ډیرو انبیاو استهزاء شوی دا ټوکې ورپورې شوي دي فحاق بالذین سخروا منهم پس ګیر بکړل هغه کسانو لره چې ټوکې به کولي ما كانوا به یستهزئون هغه عذاب چې دی به ورپورې ټوکې کولې الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام بدقسمتي د دې مشرکانو دارا چې صرف دانا چې دی د الله د ذات نه انکار کوي بلکې الله پاک چې د دې هدایت لپاره څوک را لېږلي دي نو دی د هغې زړه ته تکلیف رسوي او تکلیف بنده ته پس رسي کله چې ته د یو بنده بېعزتي کې او بېعزتي کله کېږي بېعزتي ویلی شي طنز ته چې موږ ورته پښتو کې ټوکې وایو ته یو کس پورې ټوکې کې ته یو کس پورې خندنې کې ته د هغه عزت او د هغه قد د کمولو کوشش کې اصل کې ته خپل عزت او قد کمې ته چې چا پورې ټوکې کې نو په حقیقت کې ستا خپل قد او عزت کمیږي ځکه چې ابواللیث سمرقندي رحمه الله خپل کتاب کې لیکي چې ځینې خلک داسې دي چې هغې لره مجلس کمزوري کوي او سیوا کوي د هغې د مجلس دومره اثر دی چې د هغه مجلس په وجه باندې په هغې کې ګڼ صفات راځي او ګڼې خامې پکې راځي یو سړی داسې دی چې د هغه ناسته پاسته هغه د مالدارو سره ده ابواللیث سمرقندي رحمه الله وی د هغه ناسته پاسته د مالدارو خلکو سره ده نو په هغه کې به لالچ او خودغرضي پیدا کېږي دا د مالدارو خلکو شیوه ده چې په هغه کې به لالچ او خودغرضي پیدا کېږي هغه به وایي چې هر څه دې زما وي او زما نه علاوه دې د بل چاړو په دې باندې دسترس نه وي چې کله هغه د فقراو سره کینی د غریبانانو سره کینی نو په هغه کې به صبر او برداشت پیدا کېږي هغه به په خپل وخت باندې چې د الله شکر کوي چې خدای څه دې راکړي دي په دې باندې ستا شکر دی او کم کس چې هغه د خپل عمر نه د کمو کسانو سره کینی چې هغه د عمر کسان نه دي کشران دي نو د هغه عزت به ختمیږي او په هغه کې به استهزاء پیدا کیږي په هر یو کس پورې به خندنې کوي د هر یو کس د عزت کمولو کوشش به کوي د هغه به خپله قد کاټ خرابېږي الله به کوي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دلته کې دي څه کوي منی خود اسم نه انکار خود نه اسم کوي د ضد پښتو او د عناد د لاسه خو اذا رآک الذین کفروا خو چې کله تا وویني نو تا ته د زبانی تکلیف رسولو دپاره دا کافران چې دي ان یتخذونک الا خضوا تا په ټوکو نیسي او دغه ټوکو هغه الله پاک د هغې هغه انداز بیانوي هغه ټوکې څنګه کوي استهزاء څنګه کوي طنز څنګه کوي وی هذا الذي یذکر آلهتکم ای دا هغه کس دی یعنی د دې هغه کس نه مقصد دا دی چې دا خو نه مالدار دی نه پلار شته نه زمونږ په زړه کې نعوذ بالله حیثیت شته او دې دا خبرې کوي
چې یاره دا بوتان چې دي دا د عبادت قابلان نه دي، دا ذموار نه دي، دا نازولی نه دي. لکه یو سړی یو عالم لګیا دی هغه تا ته دا خبره کوي چې بایی اولیاء الله هغه حق دي، د هغې کرامات حق دي، خو تر یو حده پورې. او هغه حد یې څه دی؟ ته به عزت کې ته هغې وسیله کولی شي، واسطه کولی شي، خو ته د هغې په دربار کې چې پرته جارو په ځان نشي راښکلی، دا ګناه ده. ته د هغې په قبر باندې پروت کاڼی په ځان نشي والی، دا ګناه ده. ته د هغه په قبر باندې پرته مالګه نشي څکلی، دا ګناه ده. ته په هغه جنډه نشي لګولی، دا جنډه د چا نښه ده؟ دا جنډه د عزتدار بنده نښه ده. او عزتدار څوک دی؟ عزتدار الله دی. تا دله ځان له شان ورکړه چې جنډه دې پې ولګوله، جنډه پې مه لګوه، دا ګناه ده. نو هغه خلک چې هغوی سره د دې خبرې علم نشته چې دا دې د کوم ځای نه وي او د څه نه وي، هغوی وګوره که نه دا پکې لا بل مولا پیدا شو، دا دې پکې لا څه وي. زمونږ مشرانو خو به داسې کول، زمونږ مشرانو خو به داسې کول، او مشرانو له کلمه هم نه ورځي، مشران یې په کلمه هم نه پوهېږي. لکه څنګه چې یو سړي ته نن سبا هغه وایي زه دیندار یم، زه په دین پوهېږم، بهي هر طرف ته میډیا ده، دا استادجي اورم، دا اورم، دا اورم، دا اورم، او هغه ته د دې خبرو پته نشته چې بهي کم ټایمونه دي چې نفل پکې نه کېږي، مکروه تحریمي دي. تحریمي هغه څیز ته وایي چې حرام دي، او کم ټایمونه داسې دي چې فرض او واجبات پکې مکروه دي، یعنې کېږي پکې خو ښه نه دي. زمونږ فکر لیږي، زمونږ چې امامان کوم دي څلور امامان هغوی دا وایي چې بهي درې ټایمونه داسې دي چې په هغې کې ستا مونځ مکروه دی، ښه نه دی چې دی پکې وکړي. که شروع دې پکې کړي یا یو کار دې پکې شروع کړي نو خیر دې سر ته یې ورسوه، نمبر یې پې کمیږي، دا نه شي نه کېږي چې نور که در راخیږي. او دی پوره یو نیزې ته نه را رسېدلي، دی یو نیزه 10 منټه کې وي، نو دا 10 منټه به ته انتظار کوې. یعنې اوس په 5:28 راخیږي، یو سړی 5:28 له راغی یا هغه راغی 5:25 له، خو خو تر 5:28 پورې خپل مونځ پوره نه شي کولی، تر 30 منټه د پاسه پورې، نو هغه به تر 22 منټه کم شپږو پورې انتظار کوي، پس ته یې نه دي مونځو کې. اوس یو سړی تلوارګن درې شروع پکې کړې ده نو ودې رسوي، خو په ثواب کې کمې راغی، مونځ یې وشو خو په ثواب کې کمې راغی. دغه وخت د جنازې نه دی، په دغه وخت کې جنازه نه کېږي، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه دی چې کله د انور راخیږي دا شیطان راشي دې مخې ته ودرېږي، په دې ګمان باندې ودرېږي چې دا خلک دې وخت کې کم کسان عبادت کوي، دي خو دې منع شوي، دا زما عبادت دی. نو دا د الله خوښه نه ده چې ده ته دا عزت هم میلو شي. بل چې کله نور په تندي شي، چې کله بالکل 12 بجې شي، نو 10 منټه به دې بیا انتظار کوي. په دغه وخت کې د یو مونځ هم نه کېږي، د یو مونځ نه مقصد سره نه قضا مونځ کېږي، نه د وخت مونځ کېږي، او نه د نفل کېږي. که چېرې چا پکې شروع کړي نو او به شي خو مکروه دي، ثواب به یې کم شي. او دریم ټایم هغه د نور د پرېوتو چې کله نور په زیړي شي، نو تر څو پورې چې دی غورځېدلی نه دی، دغه وخت کې دی یو مونځ هم نه کوي، ځکه چې دغه نه مازدیګر دی نه ماښام دی، نور پرېوتو کې نو دی انتظار وکړي، خو چې نور پرېوځي نو بانک خو هسې 2-3 منټه یا 15 منټه پس وي، دغه ټایم کې دی په منډه باندې وکړي. دا مکروه دي، یعنې کېږي خو سره د نقصانه کېږي. او درې ټایمونه داسې دي چې په هغې کې نفل فرض نه، واجب نه، سنت نه، مستحب نه، نفل هغه مکروه تحریمي دي، هغه ډوکېږي نه. چې کله سبا راوخېږي، چې کله سبا راوخېږي بانګ یا ویلي یا نه، اوس په 4 بجې باندې ټایم داخلېږي د ساري مالي، بس خو چې 4 بجې شوې، د 4 بجو نه والې تر نور راختو پورې په دې ټایم کې نفل نه کېږي. دی پکې سنت کوي کولی شي، دی پکې فرایض کوي کولی شي، ادا کولی شي، قضا کولی شي، خو نفل پکې نه کېږي. دا مکروه تحریمي دي، یعنی حرام دي. چې کله 12 بجې شي نو د 12 نه والې تر 12:10 پورې شي، د انور بالکل په تندي شي، صرف د 10 آیې یو سپک پخپو کېږي، نو په دغه وخت کې نفل نه کېږي. او بل مازدیګر مالي چې کله د خپل مونځ تر څو نه کړي نو خو نفل کولی شي، خو چې د خپل مونځ وکړي، یعنی فرض نه پس بیا نفل نه کېږي. موږ یې مختصره خبره دا وکړو چې تر څو پورې د فرض نه دي کړي، د جومات فرض نه چې ګنې جمع وشو نو اوس نه کېږي، نه چې د خپل فرض نه دي کړي خو نفل دی کوي، خو چې خپل فرض یې بیا به نفل نه کوي. او یو قول پکې دا دی چې د ماښام د مونځ نه مخکې هم نفل نه کېږي،
ځکه چې کوم حضرات هغه فقه نه مني نه هغوی کوي د هغوی دا طریقه ده چې هغوی کوي چې د ماښام بانګ وویلی شي نو هغوی مونځ لږ لیټ کي یو 2 رکعته نفل پکې وکړي بیا کوي ځکه چې هغوی فقه نه مني خو امامان وایي نه د ماښام په مونځ کې به تلوار کوي نو که چېرې ته ورته داسې خبره وکړي مثلا نو هغه به ویلي زمونږ مشران نه پوهېده څه مشرانو نه یې کته تپوس وکړه مشرانو ته بیا د دې خبرې پته ني خو زد والي پښتو والي بھائی داسې عجیبه خبره خو نه ده الله وایي دا هر څه زه کومه ډېرې سوال وکړي چې ژوندي نه دواله په مړي باندې سوال کوه وسیله کولی شي د وسیلې نه انکار نشته خدای نه شي کولی چې ته وایې د په قبر باندې پروت کاڼې دوره قیمتي دي چې زما ته بدن نه بغیر څه لرېږي دا جاروي چې ما ته راوبغوله بس هر څه به زما نه وسنډي نه دا نظریه او دا عقیده ساتل دا ښه نه ده نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دین دا بوتان دا غیر الله دا دی نازولی ګڼي او الله وایي زما نه علاوه سوال نه پیدا کېږي دا دی ذمہوار ګڼي الله وایي زما نه علاوه ذمہوار سوال نه پیدا کېږي نو چې کله ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په الفاظو باندې باقاعده وي دا لات دا منات دا عزا دا هېڅ نشي کولی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده چې هغه نوم والي چې بھائی دا ګورې دا هسې دي دا څه نشي کولی دا د الله د ذات کارونه نشي کولی دا د الله صفات دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی تا ته د تکلیف رسولو دپاره دي سره خو څه دلیل شته نه نو دی څه کوي دی ستا استهزا کوي دی وایي دا پیغمبر داسې څنګه دی دا وایي یعنې زموږ په نظر کې دی سپک دی الله وایي وهم بذکر الرحمن هم کافرون حالانکه دی په خپله د الله نه انکاري دي دی سره پې څه ثبوت دی دی سره د الله په ذات څه ثبوت دی ته خو ته په ثبوت سره خبره کوي چې دا ذمہوار نه دی الله ذمہوار دی نو دی سره د الله په نفي باندې څه ثبوت دی چې دی د الله نه انکار کوي په خپله څومره غټه ګناه کوي خو الله وایي خلق الانسان من عجل دا انسان تلوارګند پیدا دی هلته الله وایي کل شیء حی من الماء حی هر یو څیز چې کوم دی نو وجعلنا من الماء کل شیء حی هر یو څیز مې د اوبو نه پیدا کړی دلته الله وایي د تلوارې نه پیدا دی مقصد د دې نه څه دی ته وایې یاره دا سړی نه دی سم زمری دی نه سړی خو زمري نه وي خو باقي خوی نه د زمري هغه غوسه کېږي ډېر هغه جنګ جګړې ډېرې کوي نو ته وایې سم زمری دی د هغه د هغه بهادرۍ په وجه وی دلته کې الله پاک د هغه بېوقوفۍ په وجه وی چې دی سوچ نه کوي فکر نه کوي خو بس تلوار کې بس هم د تلوار بچی دی تلوار یې نه پیدا دی سوچ نه کوي چې زه عمل داسې کومه دا چې زه څه غواړم او زه څه کوم الله وایي سأریکم آیاتي فلا تستعجلون ده ته ووایه دا چې تلوار کوي دا تلوار یې خبره وروستو را روانه ده خو الله ورته ذهن سازي کوي ذهن ورته مخکې نه جوړوي ده ته ووایه چې ډېر زر به زما نښې وویني د قهر او د عذاب او تلوار دی نه کوي هغه تلوار دی په څه کې کوي وایي ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین که ته ورته وایې پیغمبره چې دا کار مه کوې الله به سزا درکړي دی وایي راځي که نه کله به یاره په کومه ورځ به راوله که نه اسمان را باندې راوغورځوه دا چلو که الله ورته وایي حضور ورته ووایه لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوههم النار کله چې معلومه شي دي خلکو ته هغه وخت چې هغه وخت کله دی چې هغه وخت هغه د قیامت دی چې په هغې کې خو شک شوبه نشته د دنیا هغه خو له الله مهلت ورکړي د آخرت په هغې کې خو مهلت نشته الله وایي چې کله دوی ته پته ولګي حینه دغه وخت کې لا یکفون عن وجوههم النار چې دوی اوس د خپل مخونو نه اور نشي اړولی چې دوی به په دنیا کې انکار کوو اوس دوی دا اور اړولی نشي سزا راله ولا عن ظهورهم نه د شاګانې بچ کولی شي ولا هم ینصرون او نه مدد وکړي شي نو دوی ته به پته ولګي چې دا مونږ ولې تلوار کوله دا الله پاک عذاب خو واقعي هغه وعدې خو ټولې د پیغمبر رښتیا وي الله وایي دا به کله کېږي بل تأتیهم بغتة دوی باندې به دا ناڅاپه راځي دا به ناڅاپه نه الله خو له ټایم مقرر کړی دی خو دوی یې پته منې دي دی منی نه دی ورته تیارې نه کړې د دې لپاره هغه ناصافه دی فتبختهم دی به حق حیران شي چې دا لا څه چلو شو مونږ وایي داسې به هم لا کېږي په مونږ باندې به هم دومره زورور راځي فلا یستطیعون ردها بیا به طاقت نه شي د ځان نه واپس کړي هغه مصیبت هغه تکلیف د ځان نه واپس کړي ولا هم ینظرون او نه به ورته بیا مهلت میلو شي زه خیر دی توبه وباسنو بس معاف کومه دی الله وایي نه ستا په توبې باندې زما په بادشاهۍ کې فرق نه راځي او حضور
ته مه خفه کېږه ولقد استهزئ برسل من قبلک په مخکنو انبیاو پورې هم داسې ټوکې کړی شوي دا ټوکې د چا کار دی دا ټوکې د بې عزته بنده کار دی چې هغه نور څه نشي کولی نو پتا پورې بخندني کوي الله وی مخکنی خلک بم چې کله ناکامه شو حق به یې نشي منې کولی نو پیغمبرانو پسې به یې دا قسمه سپکې سپکې خبرې کولې فحاق بالذین سخروا منهم بس گیر به شوي په هغه عذاب کې چې یې به ورپورې ټوکې کولې ما کانو بس گیر به کړه هغه کسان لره چې ټوکې به یې کولې ما کانو به یستهزئون په هغه عذاب کې چې ټوکې به یې ورپورې کولې چې کوم کسان به لګیا وو په عذاب پورې به یې ټوکې کولې نو یې به ګیر شو د کوم عذاب د لاسه به ګیر شو چې کوم عذاب به هغې ته هغه ټوکې ښکارېده چې کله به په موږ باندې عذاب راځي کله به طوفان راځي کله به په موږ باندې چغه وي کله به اسمان راغورځېږي الله وایي اکه عذاب به پرې راغې نو بیا به هغې د عذاب نه ځان بچ کړی شو او نه به هغې ته مهلت میلاو شو نو حضور دقه شانته عذاب په دې مشرکین مکه او په منافقین مدینه باندې هم را روان دی چې ته ورته څومره صبر کې ستا په عزت درجه او ثوابونه سیوا کېږي او چې څومره ته مستقل پاتې کېږي نو دوره الله پاک ستا دین خوري بسم الله الرحمن الرحیم وإذا رآك الذين كفروا حضور تعالی رچ کله ویني دا کافران ان يتخذونك الا خزوا دیتا پټو کو نسی وی احاذ الذي دا هغه کس دی هغه پیغمبر دی یذکروا الہتکم چې دی بد وی تاسو په خدایانو پسې وهم بذکر الرحمن هم کافرون دی په خپل د الله نه انکاری دي خلق الانسان من عجل انسان پیدایشی تلوار ګندري سوریکم آیاتی زرد چې دی بزم د عذاب نخي ویني پلاس تستعجلون تلوار دی نه کوي ويقولون وی دا انسان متى هذا الوعد ان كنتم صادقین حضور را ولګنا او د رښتیا که د عذاب که ته رښتونی لو یعلم الذین کفروا چې کله وویني هغه کسان چې کافران دي شي نه هغه وخت لا یکفونه چې نه بشي بچ کولی عن وجوههم النار مخونه خپل د اور نه ولا عن ظهورهم او نه شاګانې ولا هم ینصرون نه به ورسره مدد وکړي شي بل تأتیهم بغتة بلکې ناڅاپه به یې ګیر کي فتبحتهم دی به حق حیرانه شي فلا یستطیعون ردها نه به یې واپس کولی شي ولا هم ینظرون او نه به ورته مهلت ورکړي شي ولقد استهزئ برسل من قبلک حضور ستانه مخکې هم ډېرو انبیاو پورې ټوکې کړي شوي دي فحاق بالذین سخروا منهم ګیر به کړل موږ هغه کسان چې ټوکې به یې کولې ما کانوا به یستهزئون په هغه عذاب باندې چې دوی به ورپورې ټوکې